ډیر داسې انسانان شته چې په دا ونه سره پوښتنه کوي، وایي چې پریشانه ډیر یم، پر سر باندې مې بوجي، بدن مې دردونه کوي، ډیر سخت پریشانه یم او نفس-تنګي مې کېږي. پښتو کې اسانه لفظ موږ هغه ته وایي نفس-تنګي. ډیر انسانان داسې شته چې وایي نفس-تنګي مې کېږي، ساه مې بندېږي، یا کور ته یم، کور ته ژوند خوند نه راکوي، یا دغه رقم چې کوم دی په کاروبار کې یم، په کاروبار کې ژوند خوند نه راکوي، ډیر سخت پریشانه یم. آیا پر ما باندې چې کوم دی د نظر اثرات دي، پر ما باندې د جادو اثرات دي، زه څه وکړم؟ ډیر سخت پریشانی. ډیر خلک، ډیر زنانې خوندي او ډیر نارینه ورونه چې کوم دي هغه داسې دي. هغه دي دغه عمل نوټ کې دا وظیفه چې کومه ده، عامه وظیفه ده، عامه وظیفه دي ته د قرآن شریف ختم هم موږ ته ویلی سو. په اول آخر کې د درود شریف وایي، بیا د هغه بعد چې کوم دی یو وار الحمدلله ووایه او درې واره قل ولا ووایه. په اول آخر کې درود شریف ووایه، پر خپل ځان باندې چوکه. انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم و مهرباني سره دغه پریشانی به دې داسې ختم سي چې بیا به انشاءالله ته خپل ځان ته حیران سي. خپل ځان باندې خپله دم وکړه، پر خپل ځان باندې خپله دم وکړه. دا خو زموږ کمزوري ده، دا خو زموږ غلطي ده چې د قرآن غوندې عظیم نعمت الله تعالی و موږ ته راکړی دی، مګر موږ د دې څه فایده چې د هغه نسو اخیستلی. دا خو زموږ کمزوري ده. او کله کله چې کور ته ماشومان یا ماشومان نظر سوي، یا دغه رقم کور ته بل څوک مریض یا ته خپله کله کله مریض یو بل دم هم چې دی هغه د ځان سره نوٹ کا. په اول آخر کې درود شریف ووایه او 2 واره الحمدلله ووایه، یا 11 واره چې دی الحمدلله ووایه. الله تعالی به تا ته د هر قسم نفس-تنګۍ څخه، د موذي مرضو څخه به الله تعالی و تا ته شفا در نصیب کی. الله تعالی به و تا ته شفا در نصیب کی. انشاءالله بیا به ټول ژوند به ما ته دعاوې کوئ، ځکه قرآن چې کوم دی الله تعالی و تا ته یو عظیمه تحفه، یو عظیم نعمت در کړی دی. دا خو زما ستا کمزوري ده چې ما ته د قرآن مجید استفاده نسو اخیستلی. لږ کمې نفس تنګ سو، پریشان سرګردان، یو بل ځای څښلو. خپل ځان باندې خپل دم وکړه چې یقین دې ورباندې راسي، مګر کوشش کوه په یقین سره چې څومره ستا یقین پوخي هغومره به د دې څه ته فایده اخیستلی سې. که چېرې ستا یقین نه وي پوخ، بیا چې کوم دی د هغه څه ته فایده چې د هغه نسې اخیستلی. هغه یو کوچنی واقع درته ذکر کوم چې دی ول 2 کسانو، هغه یوه ته وویلې چې بسم الله د الله نوم دی، بسم الله د الله نوم واخه، پر دې اوبو باندې روان څه د لوړ پر اوبو پر سر به لوړ تیر سي، لار به درته میلاو سي. دی چې کله بسم الله وویله یو کس پر اوبو باندې لوړ تیر سو، واوښتي. په دویم کس ته ورناره کول، اوس ته بسم الله ووایه. بیا ته چې دی پر دې اوبو باندې واوړه، هغه چې دی بسم الله ویله خو مګر یقین یې نه ورباندې، نو هغه کس تر اوبو چې